اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ عزتمندو قرآن کریم داسې یو کتاب چې دا په خالق او په مخلوق کې فرق ښيي. دا داسې یو کتاب دی چې دا په باطل او په حق کې فرق ښيي. دا داسې یو کتاب دی چې دا په تیاره او په رڼا کې موږ ته فرق ښيي. الله پاک د دې نوم فرقان مې ایښودلی، میزان مې ایښودلی، نور مې ایښودلی. الله پاک فرمایي سوره نحل سوره نمبر 16 اور آیت نمبر 17 کې افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون. الله پاک دا سوال کوي افمن یخلق کمن لا یخلق. څوک چې پیدا کولی شي، یعنی زه الله پاک وایي زه خالق یم، زه مالک یم، زه رازق یم، زمانه بغیر څوک دستگیر نفع او نقصان ولا څوک نشته. الله پاک وایي یو طرف ته زیمه افمن یخلق کمن لا یخلق، په شان د هغه چا کیدی شي کمل چې هیڅ پیدا کړی نه وي، هغه په خپل مخلوق دی، هغه څه پیدا کړی نه دي. افلا تذکرون، تاسو عقل لکار ولې نه لرئ؟ دا دواړه برابر کیدی شي. د افسوس خبره ده کله په موږ باندې تکلیف راشي نو موږ بجای دی چې جانماز خور کو موږ 2 رکعات نفل وکړو، الله ته سجده کې پروز الله نه سوال وکړو یا الله ناری موږ ولګو، خپل کوشش کوو. موږ څوک موږ زو قبرونو لا پیرانو لا جادوګرانو لا نجومیانو لا پروړ باندې ناشته، موږ کله د مړ بابا نه غواړو، کله د جمدی بابا نه غواړو. دا یو انتهایی دا شرکیه خبرې دي، غلطي خبرې دي. الله پاک کوي افلا تذکرون، تاسو د عقل نه کار ولې نه لې؟ الله پاک دا خبر زموږ په ذهنونو کې پخی او څنګه پخی. الله پاک فرمایي په قرآن کې سوره نحل کې سوره نمبر 16 اور آیت نمبر 20 اور 21 کې چې والذین یدعون من دون الله لا یخلقون شیئا وهم یخلقون. الله پاک دا خلک چې زمانه علاوه دا چا چاته چې आवाजونه کوي من دون الله کې هر سره بابا پیر ملنګ تعویذ هر څه پکې رااله. څوک چې زمانه علاوه نور چاته आवाजونه کوي، یا غوث سره ورسېږه، یا کاکا سے بر ورسېږه، یا علی مدد، یا رسول مدد، یا غوث مدد، دا ناری لګي. نه الله پاک سوي والذین یدعون من دون الله لا یخلقون شیئا، دوی هیڅ چیز نه دی پیدا کړی. ور یاد ساتي الله پاک دا فرمایي وهم یخلقون، او دوی الله پاک دا ما پیدا کړی دي، دوی پیدا کړی شوي دي، دوی په خپل ځان نه پیدا کړی، یا دوی څه پیدا کړی نه دي. الله پاک دا ما پیدا کړی. الله پاک مخکې سوي اموات، الله پاک دا مړه دي، دوی کې زندگی نشته، غیر احیا، دوی کې حیات نشته. وما یشعرون ایان یبعثون، او دوی ته دا پته هم نه لګي چې دوی به کله پاسول کېږي. یو سړي ته دا پته نه لګي او موږ زو موږ وګله کوم غینی موږ دراغه او موږ اوري او زموږ بس په زموږ کارو کې مال بزویرا کې مال بلور کې زمان نفع نقصان مال غره کې خیر براله کې جوړه براله کې. دا ټول غلطي خبرې دي. قرآن موږ ته وی چې دا خو مړ دي، دوی ته خو پته نه لګي. الله پاک وي نو دا الله خبر سي کو د خلکو خبرې سي. بل طرف ته الله پاک فرمایي په سوره اعراف سوره نمبر 7 اور آیت نمبر 194 کې طرف فرمایي دې ځکه الله پاک ډیره لکه قربان شم د الله تعالی د کلام نه دومره ښکلی کلام. الله پاک فرمایي ان الذين تدعون من دون الله. الله پاک فرمایي چې هغه خلک چې کوم زمان علاوه نور خلکو ته आवाजونه کوي، یا علی مدد، یا غوث مدد، داسې قسم نارې لګوي. الله پاک سوي الله پاک وایي تاسو چې چاته आवाजونه کوئ، کو مړ بابا دی، کو جمدی بابا دی، او کو هر څوک دی. الله پاک وایي عباد امثالکم، دا خو ستاسو شانتي بندیه دی، مرئي دی، زما انسان دی، ما پیدا کړی دی. د سره خاص څه نشته چې تاسو خکې. الله پاک دې خدای څه پاور نشته، طاقت نشته. الله پاک وی زه ودري زه ګورم څنګه کوتري شته نو زه وکوه تاواز فدوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين. زه आवाज وته زه ګورم چې تعالی جواب درکول شي کوتري شته نه په دې خبر کې. زه आवाज وته الله پاک بیا سوال کوي الهم ارجل يمشون بها، خپې شته چې پاغي باندې ګرځېدل کی، خپې هو کار پرې خو ام لهم ايد يبطشون بها، لاسونه شته چې نیول پیږي. زموږ کیسه مشهور شوې د قبر نشړي لاس روکاګو پلاني راکاګو مړې باندې ولا غل شو ټرک یو درو تاسو قسمه خبره موږ کوس. الله په قرآن سوي قرآن وی چې خپل کار پرې خود لاسونه کار پرې خود ام لهم عین سترګشته یبصرون به چې پای باندې لیدل کتلو کې چې هغه د ترور زوی میراغ اوس په زمانه خیر وړي زبول کار سیټ کما کنه دا سترګشته الله په وستلو کې هم کار پرې خود. ام لهم اذان وګونشته یسمعون به چې پای باندې ورېدل کی چې دا کا پلاني زمانه اوس خیر غواړي دا اوس بوله زه کارو کوم نه کې بوله حکم یا لور بوله ورکم زوی بوله ورکم. الله پاک خو وګونه هم کار پرې خودو، سترګې هم کار پرې خودو، لاسونه هم کار پرې خودو، هر شي زیږه کار پرې خودو. ځکه چې روح دی اوس نه وته لکه د موبایل نه چې دا سافټویر اوزي کنه نو دی بیا کار کوي، دی بیا کار نه کوي. دا کنه انسان چې دا اصل شخصیت اوزي نو بیا خو بس انسان سي د بوسس کوي نور خو پکې د کیسې وینه نو دی اس نشي کولی. دی سری دی ستاره دعا محتاج ده، دعا کا چې هغه ژوندۍ خشي او کو نیک تینو داغه په لار باندې روان شي. هغه ته دا نه دی ویل چې ما سوالونه کو هغه ته پته ولګی دا
نو برته خو غوسه شي چې دا تا ته ما دا ویلي چې ته ما توازونه کوه، تا ته خو ما دا ویلي چې زما چې کومه طریقه ده قرآن او سنت مې درته پرېښودلې، زما چې ته کومه سمه لار ښودلې ده هغې پسې ورنه اچه. تا خو زما نه چې کوم دی نو خدای جوړ کړ. نو داسې کارونه موږ نه دي کول پکار. په غم کې، په خوشحالۍ کې، په تکلیف کې موږ ته یو الله ته آواز کول پکار دی. په خپل کورونو کې دا خبرې وکړئ چې خپل زنانه په دې پیول پکار دي. غم تکلیف څه ناچاکي راشي نو الله ته سوال وکړئ، د الله نه سوال وکړئ، 2 رکعاته نفل وکړئ، په مسله باندې وغورځېږئ، نه چې د جادوګرانو پسې او د کاهنانو پسې په روډ باندې یو سړی دی او چې کوم دی نو قسمت حال ولي وي دي به زما څوک هېڅ نشي کولی. دا خبرو پرېږدئ. او د نبي کریم سلم دعوت هم ده چې خلکو ووایه چې لا اله الا الله نو تفلحو، تاسو به کامیاب شئ. نه ګورئ لا اله الا الله مطلب دا دی چې دا ټول څیزونه هېڅ نشي کولی، هېڅ نشي کولی. هر څه چې کوي یو الله کوي. زموږ خالق دی، مالک دی، رازق دی. الله نه دعا ده چې په دې خبرو باندې موږ عمل وکړو او موږ ټول توحیدیان جوړ شو. د نبي کریم سلم تمنا او آرزو هم دا وه چې خلک ربانیان شي، توحیدیان شي. الله نه دعا ده چې په دې خبرو باندې موږ عمل وکړو او دا پیغام نورو ته موږ هم ورسو. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.